شپږ اووه کسان ترې دروچت کړي چې زه ورسېدم نو ما ته کم از کم شپږ کسان ما 3 ماشومان او 3 غټ هلکان روچت کړي دي. یو قسم کشتو ته نه راغلي کسانو پسې راغلي نه دي دی. دروغ وایي که تاسو په دې ویډیو کې ګورئ کشتۍ ټولې د جهانګیري د کونړ واله چې دا په سیټ کې ولاړې دي. زمونږ د پیر سبا کشتۍ چې کومې دي دا ورپسې رسېدلي دي دې کسان رایستي دي او دا اوس هسې دروغو دپاره دی دغه راړي چې د پیر سبا کشتو والا په ځای ولاړ او مونږ رایستي دي چې سیفټي نه وه د سیفټي د وجې په هره کشتۍ کې جاکټ شته زمونږ 3 کشتۍ دي دې سره 45 جاکټه دي 45 جاکټه دي پوجي کلر کې او سرې کلر کې دي او بله خبره دا چې مونږ چاته وراچو څوک وایي چې زمونږ کپړې پاکې دي ناچو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. چې کومه افسوسناک یو واقعه په کونړ پارک کې راغلی وه د هغې څه اصل حقیقت درته رامخېله کومه. چا کسان رایستي هغه دواړه ملګري راسره ولاړ دي دی په هغه ټایم کې چې څومره کسان ډوب شوي دی رایستي دي صرف یو وړه دی غیبه شوې ده او نور ټول خلک یې روغ کړي. کونړ پارک د جهانګیري چې کوم کسان وو ای سره ما ویډیو کوله نو هغوی وی چې کسان مونږ روغ که او دا کشتۍ د یو ځای بل ځای نه ایکسپیر راځي نو چې په کوم کشتیو کې بچ شوي هغه کشتۍ هم دا ما سره ولاړه ده په دې کشتۍ کې کسان یې بچ کړي دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تیر ور مې دا واقعه څنګه راله اول راته دا ووایئ. دا خو جی مونږ داسې روانو چې کشتۍ مو پورې کړې یو 8 کسان مونږ چولو نه نه مو یو 3 څلور 15 کسان کوز کړي او 2 مونږ سره پاتې شوه. نو چې ما داسې وکتل مخامخ دا کشتۍ درنه ولګه خو کشتۍ نوې کشتۍ ده زړه نه ده. دی خو دا ایکسپیر کشتۍ راغلی وه. نه زړه کشتۍ نه نوې کشتۍ ده خو دونه قدرکان چې هلکانو پکې اخوا دېخوا کول نو خامخا بیا مستي هم کوي نو هغه مونږ چې څنګه کسان کوز کړه نو زه ورغلم نو ما د هلک ته وویل هلکه کشتۍ لیدي که ورکړه دا کشتۍ وړي نو مونږ چې ور رسېدو نو کشتۍ وړېدلې وه نو زمونږ د بل ملګري چې دی خو ګوره شپږ اووه کسان ترې دروچت کړي چې زه ور ورسېدم نو ما ته کم از کم شپږ کسان ما 3 ماشومان او 3 غټ هلکان روچت کړي دي. بابا هم تاسو روچت کړی؟ بابا ما روچت کړی. بابا سره جیب کې موبایل هم دی یو شنې جوړې والا ماشومه ده یو سرې جوړې والا ده یو ماشوم د سپینه جوړې چولې یو توره جوړه چولې ده هلک یو خړه چولې ده او مونږ د الله د رضا رایستي دي په دې نیت مو نه رایستي چې یاره مونږ ته داسې میلو شي خو دا خلک دروغ وایي یو وایي مونږ رایستي دي او بل وایي مونږ رایستي نو په ویډیو کې زه راغلی یم. ما سره خو پرون یو کس ابل یو کس انټرویو کوله د هغه د کونړ پارک یو ځای بل ځای نه چې کوم دا کسان راغلي دي وایي هغوی دا کشتۍ هم ده او وایي مونږ خلک بچ کړي دي نو دا هغوی دروغ وایي هغوی د کشتۍ غاړه کې ناست یو کس هم د کونړ پارک او د جهانګیري والا کشتو والا نه دي راغلي اورې او زمونږ 2 کشتۍ دا ګلابي پکې راځي په ویډیو کې هر ځای کې راځي ګورئ په نیټ هم راځي په ټیک ټاک هم راځي په سکرین هم راځي او دغه کشتۍ دی وګوره کشتۍ نوې کشتۍ دي زړه کشتۍ پکې یو هم نشته الحمدلله او نه پکې ایکسپیر شته. دا کشتۍ اوس مونږ په 1.5 لاک روپۍ غشتې ده نو دې کې ایکسپیر د کم ځای نه راغه. دواړه کشتۍ وګوره ګلابي رنګ کې کشتۍ دي او زړې نه دي او دا کومه چې ډوبه شوې دا هم ایکسپیر نه ده دا هم صحیح ده خو بس خامخا راځي واقعه راځي چا خبره بسونه جنګېږي په کوم کسان مړي که نه څوک پکې خوږ شي چا پکې خپل اسمات شي بس دا راغه د الله د طرفه او موږ د الله د طرفه واقعه راغه او موږ خپل دی خو ګوره دغه کړی دی همت کړی دی او د الله رضا مو رایستي دي. اوس هم زه هغه امازو کنډور والا سره لګیم چې چا ماشومان دي ای سره برابرته یو نو کسان تللي دي ورسره هلته ورسره څوکیداري کوي او اوس هم کسان روان دي اټک ته څوکیداري ورسره کوي. اوس تاسو وایي چې دا هغوی نه دي بچ کړي او هغوی وایي مونږ خو دا خلک بچ کړي دي چې کوم ډوبېده نو دا حقیقت څومره دی؟ دروغ وایي که تاسو په دې ویډیو کې ګورئ کشتۍ ټولې د جهانګیري د کونړ واله چې دا په سیټ کې ولاړې دي زمونږ د پیر سبا کشتۍ چې کومې دي دا ورپسې رسېدلي دي کسان رایستي دي او دا اوس هسې دروغو دپاره دی دغه راړي چې د پیر سبا کشتو والا په ځای ولاړ او مونږ رایستي دي. دا 2 کشتۍ ګلابي او دی رایستي دي نور څوک نه وي 2 صرف لانچ والا 2 کسان رایستي دي او نور 6 کسان مې رایستي او 8 کسان در رایستي دي او یو ماشومه چې پکې ډوبه شوې ده. دا دی چې دا خبره کوي که نه چې لکه یو دا خبره مو کوم خو د چا چې اورېدلي هغه خبره تاسو سره شیر کومه چې دا وایي د هغوی دومره سخت زړونه و چې وی پرېږده زړې مینې کشتۍ ده زړې مینې پیر سبا کشتۍ دي پرېږده چې دی پکې ډوب شي او دا کشتۍ هم ختمې شي او خلک هم ډوب شي او ما ته وایي چې دا مونږ روغ کې دي نو په 2 خبرو کې مونږ دی دروغ دا وایي چې دا کشتۍ د بهر نه راځي چې دا بندې شي په کونړ پارک باندې د دې دپاره وایي نور دی یو قسم کشتو ته نه راغلي کسانو پسې راغلي نه دي دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم څه دی؟ لږ راځئ خوشي. حیات بھائی تاسو کسان رایستي په هغه ټایم؟ ما پکې 8 کسه راویستي چې څه ټایم کې کشتۍ ډوبېده بس یو شان ورسره ودرېدم ما ته کسان واړول.
او باقي زما کشته کې نور نه راتله بس زه ترې لرې شوم. ها بیا بختي به یې رالو. بختي به یې راله بس بیا نور ده رابچ کړي یو ماشومه سره پکې ډوبه شوې. دا بهادري دې کړې د پیسو دپاره یې کړې وه که نه؟ نه الله رضا دپاره پیسو دپاره خپله کشتۍ مو دي تلي راتلي هر کال. تا خپل لامبو درځي؟ بالکل راځي جی. او تاسو چې کومه کشتۍ چلوئ نو په کشتۍ کې خلکو کینولو دپاره څه پروسس پکار دی لکه څه داسې کار پکار دی چې لکه کشتۍ کې کسان کینی نو هغوی ته سیفټي ورکول پکار دی او که نه دی پکار؟ بالکل پکار دی چې موږ سره واسکټ وي جاکټ هغه چې موږ که سورلی ځان سره کینو نو هغه ورته ور اچوو نو هغې په باوجود کسان که ډوبېږي نو بچ کېږي هغې په باوجود باندې دغه چا دي. بالکل دا خو صحیح خبره ده. بختي دا قانون څه وایي چې کشتۍ چلی نو څه پکار دي په کشتۍ کې؟ دې سره پیراشوټ جاکټ دا موږ سره کم از کم هرې کشتۍ سره 10-15 جاکټ شته نوې جاکټ دي خو موږ زیات دوی خو وایي چې سیفټي نه وه د سیفټي د وجې په هره کشتۍ کې جاکټ شته. زموږ درې کشتۍ دي دې سره 45 جاکټ دي 45 جاکټ دي پوجي کلر کې دي سرې کلر کې دي. او بله خبره دا چې موږ چاته وراچو څوک وایي چې زموږ کپړې پاکې دي نه اچو نه خدای خپل غلطي ده موږ خپل وس کوو که خیر. نو یاره دا هم پکار دي که نه که هغوی وایي چې مونږ نه اچو نو تاسو له پکار دي چې هغه بیا سوروئ نه کشتو والا د نو هغه جي لاس کې ونیسي که نه لاس کې خامخا جاکټ ورکړو که نه هلته کې پولیس والا هم بیا تانګول کوي ډي سي راشي که نه خامخا تانګول کوي نو هغه لاس کې جاکټ وي نو بیا موږ دپاره څه مسله نه تاسو خپل غاړه خلاصه موږ خپله غاړه خلاصو بل موږ خپل هم جاکټ اچو دا نه موږ لامبوځنې خو د لامبو بسوي. بالکل تاسو دا خبرې واورېدې چې کومه کشتۍ ډوبه شوې وه هغې کې خلک بچ شوي څنګه وو هغه بختي به او حیات به خلک راوچت کړي بیا ما انټرویو کوله نو کسانو ما ته دا انټرویو کې دا جواب راکړو چې بی کسان د یو ځای بل ځای نه کشتۍ راغلی وي او پې کې خلک ډوب شوي وه او دې خلکو بچ کړي نه دي بچ کړي مونږ دي. اوس دا حقیقت ما را پیدا کړه چې ویډیو وکته نو په ویډیو کې یو بختي به یې ښکارېدو او یو حیات به یې ښکارېدو چې دی پکې خلک را بچ کولو نو ما چې وکته نو ما حقیقت خو دا دي او هغه هلته ناست دروغ وی نو دروغ خبره خورول هم نه دي پکار چې څه حقیقت و همې تاسو له مخې له کېښوه خو به یې چې کوم ځای کې هم څوک هم کشتۍ چلوي دا ما مخکې ویلي او بیا هم وایم ایله پکار دي چې جاکټ یې اچوي او چې څوک جاکټ نه اچوي نو هغه په کشتۍ کې کینول نه دي پکار. دا قانون هم دی او دا قانوني جرم دی چې څوک بغیر جاکټه کینی نو به دا حقیقت او دا هغه ځوانان راسره ولاړ دي چې چا دا بهادري کړې او خلک یې بچ کړي دي. په دې سره به موږ تاسو نه اجازت والو د الله په امان.